بیا له سزا ورکړي. د بچو تربیت نظام غافل نه کړو، د بچو ښه تربیت وکړو، د قرآن او د حدیث په رڼا کې وکړو او په وړوکوالي کې وکړو چې کله هغوی واړی په داسې وخت کې وکړو. که نه زموږ مدرسې ته یو ماشوم را روان شوی څه ورځ مخکې مور پسې وروسته روانه وه، زه چېرته تلم جنازې له نو مور یې نه وم کتلی، لیدلی نه وم. نو بچي پسې لوټې هم راغېستې دي او وایي بچیه ګوره مدرسې لاړ شه. هغه زوی مخ ورستونکی نه یم مورې دا کم تاج چې وې نو رانه دې په سر نه کړو، دا کم تاج چې وې که نه چې تاج به په سر کېږي نو تاج دې رانه په سر نه کړو. نو چې بچی داسې وخت ته ورسېږي چې هغه بیا وایي چې مورې پلار تاج دې رانه په سر نه کړو. یو د خدای دپاره موږ د خپلو بچو زندګي برباد کړله. بېګا ما خپل ماشومان ماخوستن کېنولي مدرسه کې، سزا مې خو له ور نه کړله، واړه وو پلارانو څوک د کرکټ 12 بجو پورې ناست وو. هسې تاسو ته ووایي د خدای بندې یم چې ځان د خوښ هم داسې ایستی، خو هغه ماشومان بچي هغې مو څه په غېږو کې وړي او بس هلته یې مخامخ ټي وي ته کېنولي او ګوري کې بس. نو زه داسې یم چې د دې پلار نه لوی بدبخته بل شته؟ تا ولې د بچي زندګي غرقه کړه؟ ولې دومره ظلم کې په دې خپل بچي باندې؟ نن په دې وړوکوالي کې تا د خپل بچي سترګې ګنده کړلې، موبایل ته یې ظالمه کېنولی په غېږ کې او په هغې باندې ته ولې چې کوم دی تسلي ورکړې، په هغې باندې ماشوم منې د هغه سترګې پاکې دي، د هغه غوږونه پاک دي، او نن تا بدبخته د هغه سترګې ګنده کړلې، د هغه غوږونه دې ګنده کړل. څه به کوې سبا د قیامت کې؟ د دغه ماشوم دماغ تا ګنده کړل پلاره چې تا په غېږ کې اخیستی او راځه مور ته جاړي او هغه مور ته وایي دا ماشوم مو سوال له موبایل مو له ورکړه. یو ملګری زما او ډېر مخلص سړی دی، ډېر مخلص، هغه ما ته ویل چې په دې خبره اوس زما دماغ کولاو شو، زما وړه لور ده هغه ما موبایل ځان سره کېنولی داسې. نو عام طور باندې ماشومان چې راپاڅېږي هغه ټوله شپه تېره شوي لوږئ، چېرته نغري له منډه وایي، چېرته چې کوم دی چینک او ترماس له منډه وایي، هلته منډه وایي چې موږ د څه خوراک وکړمه. د ماشوم مې لور ته ویل یو ورځ مې ما کتل داسې د مانځه نه وختي جمعه کور ته رالم، هغه ماشومه چې دی راپاڅېدله نو زر یې منډه کړه، زما د بالښت لاندې موبایل راواخیست او دا د شی شروع کړو. نور خو پسې نه پوهېدله، خو داسې کرښې راښکرې شروع کړل. بس زما یې د زړه ته پرېوتله چې نن د دې بچۍ دا دماغ ما ګنده کړي دي، پلار ګنده کړي. پلار د هغه پلار نه لوی ظالم شته دی نه چې هغه د بچو په وړوکوالي کې د هغې سترګې ګنده کړي، په وړوکوالي کې د هغې غوږونه ګنده کړي، ځکه دا خو معمولي ګناه نه ده. حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي اذا خلا، کله چې په ځان نه ځای کې یو بنده ګناه کوي و ارخا استاره، په ځان پسې دا پردې راښکته کړي، کمره ده په کمره کې دروازه هم بندې کړي او پردې هم یو طرف ته بل طرف ته بوځي، یا چې کوم دی ګاړی په سیټ کې ناست دی هغه شیشه هم بند اوچته کړي. وخلا فی معصیة الله، په دې ځان نه ځای کې د الله نافرماني شروع کړي. دا اوس خپل ماشوم ګلانې بچی هم په غېږ کې نیولی دی او هغه باندې د هغه سترګې هم ګنده کړي دي او په بس کې ورته ځان پټ کړی دی او ګوري ورته. نو د بره نه الله اعلان کوي یا عبدي، ای زما بنده، ای زما بنده، اجعلتني اهون الناظرین الیک، ای زما بنده، یا عبدي، الله وی زما بنده تا د دې کتونکو نه زه سپک وګڼلم. الله وی اجعلتني اهون الناظرین الیک، الله وی ای زما بنده ته خو ته کوم دی د کلي د امام نه حیا او پرده کې ذکر چې کوم دی داسې پټ کړی دی او ته یې په پوله ورته ناست یې او بچی هم دې ځان څه بیولی دی، او ته خو په کور کې د بوډۍ یا بهین هم چې کوم دی پرده کې، او ته خو په کور کې د خپل پلان نه چې کوم دی پرده کې او ځان یې محفوظ کړی، کمرې ته دننه تللی، پرده هم دې چې کوم دی په ځان پسې راښکته کړې ده. خو الله وایي بدبخته دومره الله وایي زما نه شرمېږي، زه خو عالم هم بدعت صدور یم، ستا په زړه باندې الله وایي زه پوهېږم یعلم خائنة